ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو سره د سیا ټاپ خبرې کولې نو سیا ټاپ ته راختلي یو سیا ټاپ کې دلته کې یو کاکا هوټل جوړ کړی دی او هوټل کې دې وخت کې د کار یا مېلمانه دي ډېر ښکلی پارک دی څنګه چې ما وویل خو دا د انګریز سره وي یا د پنجاب سره وي نو پته نه لګي چې دې ځای نه به یې څه جوړ کړو په دې ډېر نیچرلي ټول ښکلی دی خو بیا د سیا ټاپ چې کوم دی نو دا د راتګ دی او ملګري را سره شعیب را سره او را سره حاجي صاحب ورسره چې کوم دی نو فرخان و خو چې دې ځای ته راووتو نو حاجي صاحب را باندې سترګې خوږې شوې نو حاجي صاحب څه دې نوم دی زما نوم محمد زبیر حاجي صاحب محمد زبیر حاجي او صاحب د سیا او د کوم وخت نه مې اورې حاجي صاحب جی کوم وخت نه مې اورې تاسو یاره جی زه چې تاسو دا سټیشن کې یې نو زه دې اورم هره شپه چې څنګه دا سټیشن د جرسدي دغه شوی دی نو ستا د هره شپه ستا خبرونه دا اورم او دلته زموږ خبرونه راځي داسې ښکلي بېګا مې هم کړي دي غورې بېګا دې هم کړي ما ټول واورېدل بېګا خو درته یاد کړم چې پلانکۍ خبره بېګا زه په دیر کې وم او په ګرانۍ مې کې لګیا وې که نه بالکل ښه او بل دا چې ځای دی چې دا د سوات بارډر دی نه ورته مخامخ دا دې ځای کې دا دی ښه جي دا سوات بارډر دا ورته د سوات بارډر دی دا ورته چې د اپر دیر بارډر دی دا ورته تیمرګړی دی دغه ورته لړم ټاپ چې یادېږي هغه دی او دا سیا ټاپ دی دا سیا ټاپ دی او په دې کې چې یخني وي نو واورې ښه یاره چې داسې ښکلې وریږي که نه او دا سیلانیان ټول راځي دلته کې خو سړکونه روان دي سړکونه صرف موږ ته مشکلات چې د سړکونو دي او د اوبو مشکلات نشته موږ چې دلته کې ټوبلې ایستې دي دا دغه باندې برمې باندې او باقاعده دم په دې هوټل کې دا هر وخت به یېږي بالکل به یېږي دا نور دی ورسره ستاسو دا زما دی جي بالکل دا بره دی دا ټول زما دی جي دا د پارک لپاره پروګرام دی دا بره چې دا ما وکته ما چې دا زه ډېره وار دی ما په دغه ځای ویډیو کړله انشاءالله دلته کې یو پارک جوړېږي او زه بیا راځم بالکل حاجي صاحب څه نوم دی واخیسته محمد زبیر حاجي صاحب محمد زبیر حاجي صاحب دا زموږ خپل ځای دی د سیا ټاپ د سیا ټاپ او سابقا ناظم و ها کومې پارټۍ پیپل پارټۍ سره مې تعلق دی افطاب شرپاو خان لکه مدله سکندر دی ټولو سره مې رابطه ده ګرانو کتونکو چې پیپل پارټۍ کې نواب افطاب شرپاو ضرور مني دې غرونو ته چې کوم دی نو شرپاو خان بجلي راخېجولی بیا بغبیدار خان دا اوس مدله چې خپل اوده ماده ته حواله کړې دا ورته بل ګورنر صاحب سره تو پیشې کې راشه دی خواږه کرامت علي نوم دی کونډي صاحب له تلو کونډي صاحب له تلو دی اوس دا مې زوی دی ارشاد نوم دی ارشاد راځي خوښه کنه ارشاد اوس رانه خلاصي نشته موږ بدلته کې راځو سعودي عرب سیا ټاپ ته راځو سعودي عرب ته غي د سلامونه ورته الګا سعودي عرب والا استاد سپینګری پلان ما د کوم وخت نه خوخی خدا یاد وساته او دا ټول خلکو ته وایم چې لب خان جربو به خبرې کوي دا د سپینګری خوخی ښه دا د سپینګرو پړه کې مازه پیدا کړی دی چې کله د سټیشن شروع شوی بالکل چې د چارپدې سټیشن چې اواز ورته یو شعر ورته پروګرام بوري چې ختمو مچ ګوت قلم ته قلم شي تور ته سپین ته سپین لیکم اول پیپل پارټۍ والا دی ګرانو کتونکو حقیقت دا دی چې دلته کې افطاب شرپاو چترال دی غرونو ته چې کم دی نو بیجلي هغه ټایم کې وزیر اعلی او د پیپل پارټۍ نو بیا زرداری صاحب دې صوبې له چې نوم ورکړه صوبایي خود مختاري ورکړه NFC واډ خان دې خدای وبخښي سابقه خوږ مرګره اوس دغه ټیم کې د شرپاو خان سره چې یو څو زره نوکرۍ کړې وي خو د بده مرغه دا بجلي چې سخت کاري دا روډونه دا بغبیدار خان کړي دي دا بغبیدار خان چې ور روان شو نو مده سکندر خان ماته ټلیفون کو د ناس ته امید درته او میردا بچا او پات شو د ګلابات په دغه منځ کې پاتې شو سکندر خان ودا ګوري دا ګوري سکندر خان زبیر خان زبیر حاجي صاحب چې کوم دی دلته کې په دې سیا ټاپ باندې دا د دیر ټاپ ځای دی ډېر زبردست غوزان بادام وړي او دا وچ نو تام لاره دی وچ نو مرته لاره خامپور نو تام لاره دا بیا یو شوی ده دا یو شوی ده ګرانو کتونکو ماته دا خلک وي تاسو ګټل نو په پیسې کې خلک وي بس پیسې کې عزت ته دا دی خو زه خو کلم نه منم ښه زه څه وایم زه دا وایم چې د خلکو زړه ګټل دي نو زه چې دې وخت کې اجازه ته راغلی یم نو هغه حاجي صاحب الله پاک دې وبخي دا حاجي صاحب په وجه باندې زما ټول فاونډیشن روانو په سونو یتیمان چې کوم دی دغه په وجه باندې دیره دا سپانه او جی بالکل دولت خان حاجي صاحب بالکل جی ډېر یو ستر شخصیت نو داغه مینا هغه زما زړه هغه ګټلې دی نن زه په دغه غرونو کې دغه د برکته ګرځم خو زه چې کم ځای ته لاړ شم لکه سیا ټاپ هغه سوکې ته روغتلم په هغه سوکه باندې خو تاسو ته زه خیمه نه بل غر داسې دې سره مقابله کې نه ښکاري ښه بس په دې ځای باندې هوټل دی هوټل چې کوم دی د زبیر حاجي صاحب دی او زبیر حاجي صاحب چې کوم دی نو د هغه زما مینهوال دی
او ما سره دغه مینه ده ستاسو د وړاندې ده نو دا د الله پاک په ما باندې ډېر لوی احسان دی او نری باران شروع شو مونږ چې رالو ګینې بارانونه ډېر وخت شو نه دي شوي بالکل ډېر خلک محتاج دي باران نو دا ګرانو کتونکو دی جي صاحب د جون 12 کاله چې کوم دی نو د کویت کې او سعودي عرب کې تېر کړی جي صاحب تاسو بهر تللی که نه یاره جي زه حج عمرې له تللی یم 3 پیرې عمرې له تللی یم او په 9 کې حج له تللی یم 2009 کې او زبیر جي صاحب څو بچي دي بهر دي یاره جي زما خو شکر دی 15 بچي بهر دي 6 بچي مې دي 6 دي نو یو دلته دی دیم دلته نوکر دی په جینکو په سکول ځمکه ما ورکړې وه پخوا ده ورکړې او سیاست هم کوي سیاست بالکل بس تا هغه کرسی چې کومه هغه رانیولې دی دې وړو دواړو رانیولې دی دا بل دی څه دی دا مینوسی دی جي دا بل دی نوسی دا مینوسی دی کرامت علي ته نوم دی بس زبیر جي صاحب سره ملو شو ډېر خوږ سړی الله دې راته ژوندی لره دا جي الف خان صاحب په خپله خوږ سړی دی نو موږ ته درانه ښکارو جي او الله دې راته آباد ساته دا مرګري ډېر ښکلي قابلانه لکه ګرانو کتونکو دا یو پرخان دی او یو شعیب دی د صحافت په وجه نه دلته به د ورورولۍ او د تعلقو په وجه راځئ دلته کې به ضرور راځئ دیم دی اوس خو باجي صاحب زما په سترګو یم پوره خیال ساتي هلته پارک جوړېږي ګرانو کتونکو زبیر جي صاحب دلته کې انویسټمنټ کوي او دغه انویسټمنټ به دلته کې ډېر په کار راشي زه بیا وایم خو دا د ریاست ذمواري ده د حکومت ذمواري ده خو د بده مرغه حکومت هغه توجه نه ورکوي نو زبیر جي صاحب په اپنی مزاج کې کم دی کوي خو هسې به یې څونه پیدا به حکومت یاره جي غټه پیدا به حکومت دلته کې چې کومه مراد دي که نه جي نو ډېر زیات دي ډېر زیات دي یعنې دا د مرینا د ایوبیانو د دریاتو نه ښکلې دلته کې دا د ټولو نه ښکلې دی بیا د دیر نواب پکې لږ زیاتې کړې دي سوات نه هم دا ښکلې دیر نه دی قدرتي ښکلې دي دا جي چې کله د واوره ټیم دا مخامخ تاسو ته چکر دا ټولې دا زنانه د تاڼې بټخېلې د مردان د منګورې د تیمرګړې دا دلته راځي دا هم په لومړي ځل لیده مونږ به د روډ مسله مونږ چې راځو نو دې پېرې به د زبیر جي صاحب په خرچه راځو انشاءالله چې وورې وي چې وورې وي دې ځای ته بیا راځو د وورې برته ښایي دا پارک به هم جوړېږي نو الله دې راته ژوندي لري ګرانو کتونکو ډېر زیات خوشحاله شو او د ورور را باندې سترګې خوږې شوې بیا پکې بره روختلي وو دې ځای کې ما چې دې بره ځای ته وخېږم او په دې باندې وکړو او اوس پتې نه چې اوس خو دلته به کورني پې ملایي په کورنو په کې اسې نه د سیاه ټاپ باندې تا د په کورنو په کې چې ویلای بس صحیح ده کورني په او سپیداری خو خبرې وټل کې چې کم دي اخلي پخلیم کوي ارته جی بالکل چې میان پکې پخېږي چرګان پکې پخېږي دا درې کسان پکې کار کې سلور کسان روزګار دي کچن سټار بالکل وبس وای نه وبه دا ډېر زبردست ګران کتونکو لګي درته خیمه چې تاسو سیاه ټاپ ته راځئ نو یاره به هم نیزه چې دلته کې څونه غرونه د خېجې نه هلته وټلي نشته مسلې دغه دي خو دلته کې درته دا ځای خیمه لکه راځئ کچن هم درته خیم موږ سره اوسې راځئ پسه دغه پکې باتروم دی دا پکې د اوبو دی دا 24 غنټې اوبه چې کوم دی څلېرویشت غنټې تا ته په سیاه ټاپ ملاویږي دا ډېره غټه خبره ده دا چې کوم دی نو ګرانو کتونکو کچن دی کچن کې چې کوم دی دا اخلي پخلي روان دي میان چرګان چې کوم دی دا تیار دي السلام علیکم څنګه راغلی یو تاسو الفان ته اورئ ادا دی نه کوم ځای کو کې دي تجربه یې څومره ده زیاده راځي ته هر څه دا برا جي صاحب ځان ته خلاصي را خلاصي بس غړو کې ټول کی ها خوراک ته خوب دي ډېر مزدار دی جی ولې خلکو ته وایم راضي با دا دې کبان هم د روان کړی دی دا وګوره کبانو دا چرګان خلک د ګشت کې دا خلک یې نه کوي دا وګوره په سیا ټاپ ته کبان په دې ځای کې زبیر جي صاحب هوټل کې د تملاویږي او دا کورنی هوټل دی خدا وګوره جی دا چرګان کورنی ماحول او چې کومه د دود پتی هاري ها حاجی صاحب زه خوښ شو ها حاجی صاحب ډېره مسافري کړې ده هاري ادار موږ له زبیر صاحب قرباني ور کړې ده دا مال دا لوی چکر راکو او دا تاسو سره پکې ملو کړم ګرانو کتونکو بل پارک ډېر زبردست ځای دی پارک مې به پراشه دې زه تو ګورې او دې کې بل ځل چې ان شاء الله راځو خو ژوندې او خدای دې زبیر صاحب هم ژوندې لري نو بیا به چې کم دی نو دلته کې به چې کم دی نو پارک به مي او دلته به ډېر زبردست ځای نه وي نو دا هم درته ښودله
دکې او د استوګنې ځای یو سړی باندې شپه راغلی صاحب کمبریج ته جي دلته بل هوټل دی او په بلا کمرې دی پکې تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ به خرچ راغلی دلته بل دی او لکه مدل چې دا په مین دی هغه لک سیټ دی په دې لار باندې اوس چې هغه را مور اردو چکر لګاو خیر بیا خو ګوره په سیا ټاپ باندې چې دی وخت کې نه تاسو مری تازه کنه ورله تاسو راشه سیا ټاپ ته راشه تاسو دې مزه سیګه خیران بشه چې دلته کې دا یخ واګانی او یو خپل موسم ډېر زبردست ځای چې کوم دی هغه ملاویږي ماشاءالله نو دا ګرانو کتونکو د دیر خلک هسې ډېر میلمه دوسته ډېر خدمتګار خلک دي کاروباري خلک دي محنت کوي خدمت کوي خو هغه په بخر دي غرونه دي نو او غرونو کې ته چې کوم دی نو هغه شانتې د حکومت توجه نشته دی دغه غرونه کې دلته کې دا زبیر رئیس صاحب ځان سره 4-5 کسه په روزګار کړي دي بیا د کمرو ذکر وکړو چې دا ټورست رامات شي دا به وایي څنګه راماتېږي چې دې ته موږ سړکونه جوړ کړو سړکونه چې کوم دي د کنډراتو شکل پیش کوي نو دغې په وجه باندې دلته کې چې کوم دی نو امپیګانې مینګان دلته کې صرف پوټونه اخلي امپی هم د 20 روپۍ نه دی یو مینه هم نه یا 20 روپۍ رب العالمین بچرته فقط سوته کوي کونډې چې په طاقت باندې یا بل نو ګرانو کتونکو لکه 11 کاله لکه دې نه انکار نه کو تاسو بیا ما پسې بد رد وایي خو یار 11 کاله شو ها بس اجي صاحب دا تاسو وایي بیا دا خلک ما پسې کنځلې کوي تاسو مونږ درته زه خپل ما زه چې چاته ما چې کار سکول کې مسله د نوې مخ کې چرته تلې وي چې ورته هم سړک خراب دی نوې مخ کې چرته تلې وي چې ورته هم هسپتال چې کوم دین روانه ما شوړه شو قبرستان دی جوړ دی نو پاغي باندې را پسې بیا خلک کوي دا د دیر ګوره د دیر خلک غوړي دی موجوده حکومت سره دې پیسې ته زموږ ریکوست ورکړي چې دا روډ موږ له تیار کړي دا سیا ټاپ روډ چې تیار شو کنه نو د دې دونه ریوینیو دا دونه انکم برآمد شي او ایم چې زه ته درخواست کوم چې د دې علم خان ته په دې خپل باندې دا روډ موږ له تیار کا او ما خپې جنې زبیر خبرې کوم امن صاحب خواورا خدرون سړی خد درون سړی زوی تاسو سره موږ تعلق دي خو ته خدای خاطر وکړه چې موږ په دې دغه چال کې مو موږ ته دا روډ تیار کا دا روډ تیار کا او دا روډ چې تیار شي نو یو خو بیروزګاری د خلکو بهر ملکونو ته تختی دلته د دې دیر کې دی غرونو کې دا غرونه دونه ګټه ور کوي چې دلته کې هوټلې جوړې شي دلته سیر سپاټۍ ځینې قدرتي دي دلته به صرف د سړکونو ته اړتیا ده نو ډېر زیات خوشحاله شم زبیر رئیس صاحب سره میلاو شم اجازه در نه اخلم ګرانو کتونکو چای ورته څکو نرۍ پشمک ورېږي ګرمه چای ورته څکو او تاسو هم چېرته سیا ټاپ ته ضرور چکر ووهئ ښه په اسپڼ په لار هم راتلی شي او په بله کوم لار ورته راتلی شي په اوچ هم راتلی شي په خانپور باندې په هغه لار باندې چې راځي نو سیده به راځي ښه سیا ټاپ ته بالکل راتلی شي ګل آباد سره جنګېدلې روډ دی او ډېر زبردست ځای دی ضرور راشئ مننه